اختر په موقع باندې بعضې کورونه داسې وي چې په هغې کې مړې شوي وي، څوک وفات شوي وي او دا ړومبني اختر د هغوی راغلي. په دغه موقع باندې هغوی زیب و زینت ترک کړي او د اختر په ورځ باندې سوګ مناوي، د غم او د خفګان اظهار کوي. نو د دې څه حکم دی؟ یاد ساتل پکار دي چې په دین اسلام کې په یو مړي باندې د سوګ مناولو او د غم او د خفګان اظهار کولو په باره کې حکم دا دی چې صرف 3 ورځو پورې په یو مړي باندې سوګ مناول او غم او خفګان اظهار کول دا جایز دی، او د 3 ورځو نه بعد بیا په مړي باندې غم او خفګان کول او د غم او د خفګان اظهار کول سوګ مناول دا ناجایز دي او د دین شریعت منع کړی دی. بلکې چې کم کورونه داسې وي چې هغوی کې مړې شوي وي او د 3 ورځو نه زیاتې ورځې تېرې شوي وي، نو په هغه کورونو کې چې عام کم خلک وي نو د هغوی لپاره حکم دا دی چې هغوی به غم او خفګان اظهار نه کوي، بلکې څنګه چې نور خلک هغوی اختر مناوي نو هغه شان به دوی هم اختر مناوي. څرنګه چې نور خلک هغوی نوې کپړې اچوي او اعلی کپړې اچوي، هغه شان به دا خلک هم نوې کپړې اچوي او اعلی کپړې به اچوي او د خفګان اظهار به نه کوي. او دویم نمبر چې کومه ښځه داسې وي چې د هغې خاوند مړ شوي وي نو صرف هغې دپاره دا اجازت شته دی چې هغه به 4 میاشتې او 10 ورځو پورې سوګ مناوي، زیب و زینت به ترک کوي. نو صرف هغې دپاره د دې خبرې اجازت شته دی، هر چا دپاره د دې خبرې اجازت نشته دی. او د دې په باره کې حدیث پاک هم موجود دی مشکات شریف کې او نور د حدیث په کتابونو کې د حدیث موجود دی چې د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام بیبي وه چې کله حضرت ابو سفیان رضی الله عنه وفات شولو او 3 ورځې تېرې شولې نو د هغې نه بعد دې خوشبو راوغوښتله او هغې ولګوله او ویې فرمیل ما لی بالطیب من حاجه چې ما له د خوشبویۍ لګولو څه حاجت نشته دی غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو دومره خبره ده چې ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي یقول چې فرمایلی لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال، چې د یو ښځې دپاره دا جایز نه دي چې هغه په چا مړي باندې د 3 ورځو نه زیات سوګ منو کي، د غم او د خفګان اظهار وکړي الا على زوج، خو سوا د خپل خاوند نه چې په هغه باندې به دا ښځه 4 میاشتې او 10 ورځو پورې دا سوګ مناوي. نو صرف د خاوند په باره کې حکم دی. لہذا چې کم خلک د اختر په ورځ باندې سوګ مناوي، زیب او زینت ترک کوي یا نورو خلکو له د دې ترغیب ورکوي نو دوی د خپل د دې عمل نه توبه ویستل پکار دی.